ډېرو محترمو مسلمانانو اخیری ورځې دي د رمضان المبارک اخیری بهترینې ورځې شپې دي د بدلې ورځې شپې دي محترمو مسلمانانو او یو چانس موږ سره مکمل پروت دی هغه ده چې 9 رمضان دا هم د لیلة القدر کېدلی شي محترمو نو دا اخیری وظیفه هم د روژې وکړئ د الله الصمد انشاءالله الله تعالی به راباندې ډېر رحم او فضل او احسان وکړي ورځې هم قیمتي دي اخیری ورځې دي او کله چې هم یو مزدور مزدوري وکړي که نه دا مزدوري که په پاکستان کې وي او که په افغانستان کې وي او که په سعودي عرب کې وي نو هغه کم چې نیک مالک وي نو د خپل مزدور ته پوره مزدوري ورکوي خو بیا به د هغې مالک څه وی کم مالک چې د دواړو جهانو بادشاه دی کم مالک چې زما ستاسو د هر څیز مالک دی هغه رب العالمین دی هغه رب کائنات دی هغه رب خالق دی محترمو بیا چې هغه دپاره څوک روژه ونیسي تراویح وکړي نوافل وکړي تهجد وکړي وظایف وکړي نو الله تعالی څه فرمایي انا اجز به الصوم لی انا اجز به یعنی روژه زما دپاره ده الله تعالی فرمایي روژه زما دپاره ده انا اجز به د دې بدله به هم زه ورکومه نو محترم یو خو د دنیا انسان وي چې د هغه دپاره څوک مزدوري وکړي نو کوم چې ایمانداره وي پوره ورته ورکوي یو هغه حقیقي رب دی ډېر بهترین ډېر د خزانو ډک مالک محترم مسلمانانو د هغه دپاره مو تاسو روژې ونیولې د هغه دپاره مو تاسو تهجد نوافل وکړو انشاءالله د دې بهترینه صله بهترینه بدله به الله جل شانه راکوي او الله تعالی په خپله هم فرشتو ته فرمایي ای زما فرشتو د هغې مزدور په باره کې مو څه خیال دی کم مزدور چې خپله ایماندارۍ سره یعنی خپل کار ډیوټي سرته ورسوي نو محترمو فرشتې وي چې الله هغه دپاره خو ډېر ارڅه دي نو الله تعالی بیا ځکه فرمایي چې د دې بدله به د روژې بدله به زه ورکومه نو محترم انشاءالله الله تعالی به ډېرې بدلې مو تاسو ته راکوي د دنیا او آخرت خو بهتره خبره دا ده چې کومې دا ورځ به شپې پاتې دي محترمو دا هم په اطاعت کې په کارګزارۍ کې الله تعالی په شکرګزارۍ کې تېرې کړو اکثره مسلمانان داسې وي په روژه کې موږ ډېر مسلمانان یو خلک وظایف هم ډېر زیات کوي خلک تلاوت هم ډېر زیات کوي تهجد هم کوي تراویح هم کوي نوافل هم کوي خو چې کله روژه ختمه شي نو یو خو شیطانان الله تعالی راپرېږدي او بل موږ سره خپل نفس او ملګری وي په خپلو خواهشاتو باندې به زندګي تېره کړو نو مو تاسو دپاره لازمه خبره ده څنګه چې روژه کې مو تاسو د یو میاشت پرهیز وکړو د ګناهونو نه د غیبت نه د ګانو بجانو نه د قسم ګناهونو نه انشاءالله تاسو په زړه باندې دا ګټه کېده د ځان سره یو قصد اراده وکړئ د الله تعالی په دعا غوښتلو سره چې الله د باقي زندگی به هم د قرشان د رمضان مبارک په شان تیره کې څنګه چې رمضان کې مې ستا اطاعت وکړو ستا مې بندګي وکړله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ډېرو معززو محترمو قابل قدر مسلمانانو نه خویندو هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې دي الله تعالی د ټولو مسافرو حامی او ناصر مددګار شي الله تعالی مو حاجتونه پوره کړه الله تعالی مشکلات اسان کړه الله تعالی مو نکاحګانې وکړه الله تعالی مو قرضونه ختم کړه الله تعالی مو کورونه آباد کړه څوک چې په څه قسم ور پریشانۍ کې دي مقاصد حاصلول غواړي الله تعالی مو په خپلو مقاصدو کې کامیاب او کامران کړه محترم مسلمانان نن زمونږ د اخیری وظیفه د روژې مبارکې اخیری وظیفه ده او وظیفه د الله الصمد ده یو بهترین د الله جل شانه نوم دی یو اسم اعظم دی یو پکې د الله تعالی ذاتی نوم دی الله یو پکې د الله تعالی صفتی نوم دی صمد بېنیاز ذات دی ورکوونکی ذات دی چاته ورکړه کوي چاته نه ورکوي چاته لږ ټیم بعد ورکوي چاته لا ورکوي نه دا د الله تعالی شان دی د الله تعالی قدرت دی محترم او دی کې د انسان لپاره خیر دی موږ د خپل خیر نه نه خبر مو یو څیز پسې نښتي چې دا څیز مې په کار دی دا خاوند مې په کار دی دا بیوي مې په کار ده دا محبت په حاصلول غواړم اکثره ما سره خلک رابطې کوي که نه محبوب راته نه میلاوي یو بلاک کړی یم او پلانکې نو دې خبرو نه واوړئ محترمو چې هر کله ته یو انسان بلاک کړې که نه او تا سره رابطه کوي ختمه شي نو بس پوه شه چې د ستا په زړه کې د هغه په زړه کې ستا دپاره د سره محبت نشته دی لہذا خپل رشته خپل کاروبار خپل هر څه الله تعالی په توکل باندې پرېږده او خپل
خواري محنت سره شرط باندې کوئ خو لیکن نور الله تعالی ته هر څه پرېږدوئ. محترم مسلمانانو نن زموږ وظیفه د الله الصمد ده. الله الصمد وظیفه په تاسو 314 پیرې انشاءالله العزیز کوئ. خو دا 2-3 ورځې چې کومې پاتې دي 2 ورځې تقریبا نن نه علاوه 2 ورځې نو د تهجد په ټایم کې دا وظیفه انشاءالله وکړئ. که تهجد په ټایم کې نشئ کولی نو بیا هر ټایم کې کولی شئ. د پېشمني په دغه روژه ماتي په وخت کې وکړئ، تراویح په وخت کې وکړئ، هر ټایم چې کوئ انشاءالله مخکې د 11 پیرې درود شریف ووایئ او بیا 314 پیرې الله الصمد الله الصمد او بیا ترې وروسته 11 پیرې درود شریف ووایئ. بیا الله تعالی نه وغواړه یو 2 رکعته نفل هم ورسره صلات حاجت وکړه. الله تعالی نه وغواړه الله په دې کار کې مې خیر رالی راکړي، الله که مې خیر نه الله د دې نه بهترین راله راکړي. الله ستا خزانې ډکې دي او ستا په هر نعمت باندې زه شکرګزار یم. الله تعالی ته عرض وکړه الله ستا په هر نعمت شکرګزار یم، په روح صحت په کور په اولاد کوم نعمت نشته الله تعالی دغه نعمت هم راته راکړي که خیر مې پکې وي. محترم الله تعالی د خیر معاملې غواړئ او بله بهترینه دعا پکې دا غواړئ اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عني. دا دعا ډېره زیاته غواړئ. موږ ته هم ډېرې دعاګانې کوي، موږ تاسو ته ډېرې دعاګانې کوو. جزاک الله خیر احسن الجزا فی الدنیا والآخرة. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. فی امان الله.